زما دین اسلام عزتمندو مونږه تقوا فی العقیده په عقیده کې تقوا د دې بعضې څه نه څه وضاحت هم شروع کړو ځکه مهم څیز دا دی چې انسان اول د خپلې عقیدې اصلاح وکړي عقیده وپېژني په هغې باندې ځان خبر کړي او بیا هغه شانتې خپله زندګي جوړه کړي دا د انسان د کامیابۍ دپاره لومبنۍ پوړی ده چې انسان د خپلې عقیدې اصلاح وکړي ځکه د انسان ټوله زندګۍ کې چې څومره اعمال دي دا په عقیده باندې بنیاد لري عقیده د هغې دپاره بنیاد وي نو په تیر درس کې موږ صرف د لا اله الا الله معنا یاده کړې وه چې په حق باندې معبود نشته مګر صرف یو الله دی لا معبود بحق الا الله الله رب العالمین معبود ګڼل د توحید یو جز دی ځکه توحید څه ته وایي توحید ویلی شي اعتقاد وحدانیت الله دا الله سبحانه وتعالى د یووالي عقیده ساتل یا افراد الله تعالی بما یختص به الله سبحانه وتعالی خاص کول په ټول هغه څه کې چې الله پورې خاص دي در توحید عقیده ده چې کوم څیزونه او کوم حقوق د الله دي الله پورې خاص نو هغه الله له خاص کول په د وضاحت دپاره توحید 3 اقسام علماو جوړ کړي دي بلکې 4 چې په دې باندې انسان تر د عقیدې د توحید ښه وضاحت کوي دا خبره یاد وساتئ چې د توحید د عقیدې نه علاوه هیڅ یو عقیده دا په قیامت کې نه قبلېږي د توحید دا واحد عقیده ده چې دا د انسان د جنت سبب ګرځي ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه دا عقیده د توحید دا د اسلام عقیده ده که دین علاوه انسان بل عقیده طلب کوي نو ګورې قیامت کې هغه نه قبلېږي عقیده د توحید اولنې به انسان الله رب ګڼي چې ته توحید ربوبیت وایي توحید ربوبیت څه مطلب مقصد دی اعتقاد الله تعالی فی الخلق والامر اعتقاد وحدانیت الله تعالی فی الخلق والامر پښتو کې معنی دا ده چې د الله په باره کې د یووالي عقیده ساتل په پیدایش د ټولو مخلوقاتو کې چې ټول مخلوقات د الله نه علاوه چې څومره مخلوقات دي د دې خالق الله دی بل چا په دې کې هیڅ قسمه څه نه دي پیدا کړي که یو ذات دی چې دا ټول مخلوقات که هر قسمه انواع دي که په ځمکه کې اوسیږي او که په اسمان کې اوسیږي په وچه باندې اوسیږي او که په دریابونو کې اوسیږي څومره مخلوق چې دی د دې خالق یو الله دی چې دا خبره دې ومنله نو بیا به دا هم منې چې په دې کائناتو کې تصرف کوونکی هم صرف یو الله دی فی الخلق والامر دا الله حکم پکې چلیږي الله ځمکه او اسمان پیدا کړي دي نو په دې ځمکه او اسمان کې شپه او ورځ هم الله راولي ګرمي او یخني هم الله راولي خوشحالي او خفګان هم الله راولي که انسان ته خوشحالي ورسیږي باید چې دا خوشحالي نسبت خپل الله خپل رب ته وکړي او که انسان باندې تکلیف راشي چې د تکلیف هم دا عقیده وساتي چې دا زما د الله د طرف نه زما د رب د طرف ما باندې امتحان دی عقیده د ربوبیت په دې کې ډېرو خلکو افراط او تفرید کړی دی بعضې خلک وایي دا خو داسې عقیده ده چې کفار یې مني دې ته ویاړو ساجت نشته نه صحیح ده کفار به مني قرآن کې الله سبحانه وتعالی فرمایي لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله اے نبی که ته د مشرکانو نه تپوس وکړي چې د ځمکې او اسمان پیدا کوونکی څوک دی نو دوی به ورته ووایي چې الله دی مشرکانو هم د عقیده لرله خو د هغې د عقیده هغې له څه پیدا نه ورکوله ولې هغې الله خالق ګڼه خو د الله سره بیا شریکان جوړ کړو لات او عزا او منات د بوتان ورسره شریکان کړي او دا عقیده به د دې بوتانو په باره کې ساتله چې دوی د الله په کائنات کې تصرف کولی شي په انسان باندې خیر او شر راوستلی شي حالانکه دا صرف خاص خصوصیت د الله دی د خیر او د شر مالک صرف یو الله دی او بعضې خلکو پکې بیخي افراط کړی دی چې
دا توحید ربوبیت غایه ګرځولې ده. زما عزتمندو دا توحید ربوبیت دا یو پوړی د انسان د هدایت دپاره، غایه او مقصد نه دی چې ټوله زندګۍ کې هم د دې دعوت کوي خلکو ته د الله رب العالمین ربوبیت ته راولي. د الله رب العالمین د ربوبیت عقیده دا داسې عقیده ده چې په دې سره د انسان په زړه کې د الله عظمت پیدا کیږي. ځکه الله خو موږ لیدلی نه شو، خو چې موږ د الله سبحانه وتعالی د عظیم غټ غټ مضبوط مخلوق ووینو، انسان په زړه کې هیبت پیدا شي چې ګوره دا مخلوق هم الله پیدا کړی دی. دا دومره عظیم اسمان چې د هغې یو سر بل سر په اندازه نه معلومیږي، بغیر د سترو نه ودرولې. دا چا؟ دا الله، دا د الله سبحانه وتعالی قدرت دی. نو په عقیدې د ربوبیت باندې انسان په زړه کې د الله عظمت او د الله سبحانه وتعالی هیبت پیدا کیږي. او دې کې د انسان همیشه د پاره سوچ کوي، ځکه ستا مخې ته چې څه ستا ته ښکاري دا ټول د الله مخلوق دی. په هر یو څیز کې به تا ته الله ښکاري چې ګوره د دې شیز خالق هم الله دی. کله ته یو میوه چې خورې دې ته سوچ وکړه، دا سیو چې ته په کارخانو کې نه جوړېږي، نه په دنیا کې کوم انسان څه کیمیکل جمع کړي او دا ته نه جوړ کړي، نه، ته چې دا سیو یا بله میوه خوري د دې خالق الله دی. ګوره دې کې دا خوند او دا لذت الله پیدا کړی او تا دپاره پیدا کړی. داسې په کمال باندې نو د انسان زړه کې د الله سره مینه، محبت او عظمت پیدا شي. دا عقیده د ربوبیت ته چې د انسان په زړه کې دا عقیده مضبوطه شي، دی به بیا دنیا کې د چا نه تمه ونه ساتي چېرې پلان کې به چې کوم دی نو ماله څه خیر راکړي، یا به راباندې خوشحالي راولي، یا به اولاد راکړي، یا به دا شي د بل چا نه به د تمې ختمې شي. بس نه به قبرونو لځي او نه به درګاهونو لځي او نه به پیرانو لځي، ځکه په خپل رب باندې به ستا د عقیده مضبوطه وي، ستا به کلک یقیني چې زما الله سره د هر څه خزانې دي او زه یې بندې ماله به یې راکوي. څومره چې د انسان ایمان او توحید کلک وي، دومره د الله سبحانه وتعالی مدد او نصرت د هغه سره وي. دویم جز د دې عقیدې د توحید هغه توحید الوهیت دی. توحید الوهیت دی ته وایي چې اعتقاد وحدانیت الله تعالی بالعبادة على طریقة النبي صلی الله علیه وسلم. معنی دا ده چې عقیده د توحید الوهیت دی ته وایي چې انسان به د الله دپاره د یووالي عقیده ساتي په ټولو عبادتونو کې، خو دا عبادتونه به په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. ګوره دې کې درې خبرې، یو دا ده چې انسان به عبادت کوي، ځکه عبادت د انسان او د پیري د زندګۍ مقصد دی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بلکې انسان او پیر څه کې د دې ټول کائنات د پیدایش مقصد هم دا عبادت دی. مخلوقات دا الله د انسان لپاره پیدا کړي. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. الله هغه ذات دی چې دا ټول ځمکې او اسمانو کې چې څه د انسان لپاره پیدا کړي او انساني د خپل عبادت لپاره پیدا کړي. نو ګویا کې دا عبادت غایه او مقصد د ټول کائنات د پیدایش دی. انسان به یو عبادت کوي. قرآن کې الله سبحانه وتعالی فرمایي اے نبی ته دې خلکو ته اعلان وکړه، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وی اے نبی دې خلکو ته ووایه چې الله په تاسو باندې، زما رب په تاسو باندې هیڅ پروا نه کوي. لولا دعاؤكم که چېرته ستاسو دا ایمانونه نه وي. د دعاؤكم معنی ای ایمانکم، تاسو دا عبادت او ایمان نه وي که نه، الله په تا باندې څه پروا کوله. الله سبحانه وتعالی سره د څه کمې دی؟ هر څه هغه سره شته دی. نو الله رب العالمین مونږ ته محتاج نه دی، مونږ الله ته محتاج یو. او د الله سبحانه وتعالی زمونږ نه صرف دا یو عمل خوښ دی چې هغه عمل د عبادت دی. چې بنده رالګي الله ته سر ښکته کوي، الله ته عجز ښکاره کوي، الله رب العالمین ته خپل ځان محتاجه کوي، دا صفات د الله خوښ وي. بس نور الله رب العالمین ته څه ضرورت نشته. ټول مخلوق د الله عبادت کوي. څومره ملائک چې دا د الله سبحانه وتعالی د سترګې د رب په مقدار باندې نافرمانی نه کوي. خو انسان له الله سبحانه وتعالی دا لوی مقام چې ورکړی د دې دپاره چې یو به عبادت کوي. دویم نمبر دا عبادت به ګوري خاص د الله کوي، ځکه عبادت حق د الله دی. نو الله له به خاص کوي. د دې عبادت نه به هیڅ یو څیز دا د غیر الله لپاره نه خاص کوي. عبادت صرف مونځ ته نه وي، هر هغه شیز ته وایي چې انساني د محبت او د تعظیم او د عجز د وجې نه کوي. یو چا سره د انتهایی مینه او هغه ته خپل ځان انتهایی ذلیله کړي د تعظیم په نیت باندې،
نو کاغه یو شی دی هغه ته د الله سره په دې کې شریک کړه ځکه ستا د زړه د محبت او ستا د عجز د ذلت چې ته خپل ځان به ذلیله کې دا به صرف یو الله ته په دې باندې الله حق دی ستا په زړه کې به تعظیم صرف د یو الله وي نو عبادت کول عبادت خاص د الله کول او په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کول فکر دا پکې شرط دی چې د قیامت کې د انسان عبادت به هغه قبليږي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت مطابق وي یو روایت نه معلومیږي چې کله الله سبحانه و تعالی قیامت کې حساب کتاب شروع کی نو د نیکو د بدو عملونو د میزان په خوا کې به جبرائیل علیه السلام مدري نو کوم عمل چې میزان ته ورول کېږي اول به جبرائیل علیه السلام ګوري چې دا عمل د هغه وحی مطابق دی چې ما نازل کړی دا کنه نو چې کوم عمل جبرائیل علیه السلام نه پیژني هغه به نه پرېږدي میزان ته میزان کې بستا هغه عمل تلل کېږي چې هغه د الله د رسول په طریقه باندې نو توحید الوهیت دغه چې عبادت کول خاص د الله د پاره کول او د رسول په طریقه باندې کول او دا هغه توحید دی چې د الله سبحانه و تعالی ټول انبیا را لېږلي دي د هر نبی دا دعوت چې یا قوم اعبدوا الله ای زما قوم صرف د الله بندګي وکي د الله بندګي ته ټول انبیا دعوت ورکړي دریم نمبر توحید هغه توحید الاسماء والصفات وي د الله سبحانه و تعالی د نومونو او د صفاتونو توحید د دې معنی څه ده د دې معنی دا ده چې د الله سبحانه و تعالی کوم نومونه او صفاتونه دي چې الله د خپل ځان لپاره په قران کې ثابت کړی دي یا نبی صلی الله علیه وسلم د الله لپاره ثابت کړی دي نو دا به موږ د الله لپاره ثابتو او کوم صفات چې الله او د الله رسول د خپل ځان نه او د نبی صلی الله علیه وسلم د الله نه نفي کړی دي هغه به نفي کوو دا دومره ګرانه خبره نه ده لکه د الله صفت ته یا د الله نوم دی هغه ته بل چاله نشي ورکولی مثال په تور رحمان دا د الله نوم دی او سره د الله سبحانه و تعالی صفات هم دی چې همیشه د پاره بے حساب رحم کوونکې الله دی بعض اصول مونږ چې د الله پر خاص لکه د الله نوم رحمان او رب العالمین بعض نور صفات دا د الله سبحانه و تعالی خاص دا او بل چاله نه ورکه خو یو لکه مثلا رحمان بل چاته ویل د عقیدې په نیت باندې نه اسی خلکو نوم کړي دي کې به اگر کدا نوم یې خودل دا به شرعاً جایز نه خو انسان په شرک ته نه رسیږي د الله سبحانه و تعالی خصوصي صفت هغه بل چاله ورکول په تور د عقیدې باندې لکه اولاد ورکول دا د الله خصوصیت دی اوس انسان د بل چا د پاره داسې په وګرځي صرف پلان کې هم الله اولاد ورکول شي او عقیده جوړ شي د الله سره شرک کو پدې کې د الله سبحانه و تعالی نمونه او صفاتونه پدې باندې موږ تاسو الله پیژنو ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها د الله د پر خسته نمونه او صفاتونه دي تاسو بس کوي بندگان په دې باندې د الله نه دعا غواړي په خپل دعاګانو کې به الله ته د الله نمونه وسیله کوي د الله سبحانه و تعالی نمونه هغه کې انسان سوچ کوي او صفاتو کې عقیده دا ساتل پکار دي چې ګوره الله سبحانه و تعالی دا ذات دی چې داغه په شان دي څوک نشته دی ليس كمثله شيء وهو السميع البصير چې د الله په شان دي څوک نشته دی دا هغه د صفاتو په شان دي څوک نشته دی دا هغه د اسماء او د په شان دي هم څوک نشته دی د الله صفات او د هغه نمونه دا به هغه پوری خاص وي کما یلیق بشانه څنګه چې د هغه د شان سره لایق دی لکه مثال به تاسو درکم د الله سبحانه و تعالی په صفاتو کې ید راغلی دی بلکې یدین هم راغلی دي بل یداه مبسوطتان یهود اعتراض کړو چې ولی الله سبحانه و تعالی والعیاذ بالله بخیل شوی دی چې زمونږ نه صدقې او زکاتونه غواړي الله سبحانه و تعالی یاد نازل کړ چې نه بل یداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء الله سبحانه و تعالی لاسونه خو پراخ دي خرچه کوي څنګه چې خوښ شي حدیث کې راځي چې د الله سبحانه و تعالی په لاسونو کې ګس لاس نشته دی اوس دا زمونږ عقیده ای اوس لاس خو زمونږ استاد ذهن ته دا نقشه راځي کنه چې پای کې ګوتی یا ډوکی او نوکان یو وخت د دې نه لاس جوړ شو الله سبحانه و تعالی لاس او ید بسنګي
کما یلیق بشانه ځکه لیس کمثله شیء مونږ الله سبحانه وتعالی لیدل نه دی او د مونږ له الله او رسول د الله د صفاتو په باره کیفیت بیان کړی دی چې د الله صفات داسې کیفیت والدي بس کیفیت به الله تسپاري او د الله نه امید دی او دا ایمان هم دی چې ان شاء الله جنت کې به مؤمنان د الله سره ملاقات کوي خپل سترګو باندې به ویني الله دې زموږ را نصیب کړي د الله رب العالمین د صفات مبارکه به زموږ استاد دغه عقیده چې الله رب العالمین له رحمت مشتا قدرت مشتا اراده مشتا دی ید مشتا دی ساق مشتا دی دا ټول وجه د الله صفات دي ټول خو کما یلیق بشانه څنګه چې د هغه د شان سره لایق دا مختصره عقیده د اهل سنت والجماعت ته بیا د دې اسماء او صفات په باره کې خپل ځان جوړول او د هغې نه اثر اخیستل دا مهمه خبره ده چې ستا په زړه کې دا رال چېرې الله سبحانه وتعالی رحیم ذات دی رحمان دی او رحیم دی دومره رحم کوي چې د هغه رحم سره سم نه دی نو ستا زړه کې دا کیفیت جوړ شي چېرې زما رب چې کوم دی هغه رحمان دی ناامیدي به ترې بیا نه کړي یو بانډه چې راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایه چې آیا زمونږ رب خاندي نبی صلی الله علیه وسلم ته چې آو زمونږ رب خاندي نو هغه بانډه چې بس بیا مونږ ناامیدي نه کوو زمونږ د رب داسې ذات دی چې هغه خاندي که نه نو د هغه نه بیا مونږ ناامیدي نه کوو موږ له به خامخا خیر راکوي د الله رب العالمین د صفاتو مطابق خپل ځان جوړول د هغې نه اثر اخیستل چې تا ته دا پته ولګېده چې الله سبحانه وتعالی عالم الغیب والشهاده دی په پټو په ښکارو هر څه باندې پوهېږي نو بیا زما زړه کې چې کوم ګندونه دي حسد دی بغض دی کینه ده شهوات دي زه ولې زړه کې وساتم ځکه زما د زړه د رازونو خو الله خبر دی زما په اراده باندې الله رب العالمین خبر دی نو چې زما څنګه ظاهر پاک دی د خلکو مخکې زه ظاهر غلط کارونه نه کوم نو چې په باطن کې هم دقه شانتې بیانه کوم چې خپل ظاهر او باطن د دې د وجې نه جوړ کړم ځکه چې زما الله په ظاهر او باطن دواړو باندې پوهېږي دغه رنګې الله سبحانه وتعالی غفار هم دی غفار معنی ډېرې زیاتې بخښنې کوونکی دی مهربان ذات دی بس په معمولي خبره باندې خپلو غټو غټو دشمنانو ته بخښنې وکړي چې دومره عظیم ذات دی چې خپل غټ غټ دشمنان په معمولي خبره بخي نو زه خو د الله بنده ما به خامخا بخي ما په ایمان راوړی دی د الله د دغه بخښنې امید په زړه کې مضبوطول چې الله ما ته خامخا بخښنه کوي الله سبحانه وتعالی قادر دی ان الله على كل شيء قدیر په هر څه باندې قادر دی د هغه هر څه چې وغواړي کولی شي نو بیا زه ولې خپل حاجتونه بل چاته پیش کړم بیا زه ولې ورشم او نور انسانانو ته فریادونه خپل حاجتونه پیش کړم چې زما داسې الله دی چې هغه په هر څه باندې قادر دی د نشته یو شی شته کولی شي چې انسان هغې تصور منطق نشي رسېدلی هغه کار هم الله کولی شي نو ولې زه بیا بل چا د خپل احتیاج ښکاره کړم د خپل الله ته ولې خپل ضرورتونه نه ښکاره کوم دغه رنګې حکیم ذات دی هر کار د حکمت نه ډک وي که ماته یو تکلیف راورسېده نو زه دا ونه یم چېرې ما سره الله والعیاذ بالله دشمني کوي یا چې کوم دی ما باندې مصیبتونه راچوي دا خلک وایي چې به صرف زه لیدلی ما نه الله حکیم ذات دی په دې کې به څه حکمت وي کېدای شي په دې باندې الله سبحانه وتعالی تعالی د بل څه د خیر اراده کړي د الله سبحانه وتعالی حکمت ته به ستا نظر ځي چې هر کار د حکمت نه ډک وي اعتراض به بیا په الله باندې نه کوي الله سبحانه وتعالی ودود ذات دی غفور الودود دی بخنم کوي او مینم کوي مینه ناک ډېر زیات خپل بنده سره ډېره زیاته مینه کوي حدیث کې راځي یو ورځ صحابه په سفر باندې تلي وو یو زنانه وه هغې تنور باندې روټۍ پخولې او په غېږ کې ورسره ماشوم و نو چې کله به د تنور دا لمبر اوچته شوله نو دې زنانه به د خپل ماشوم زر راروسته کو چې ونه سوځي نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته وفرمایل چې ستاسو د مور په باره کې څه خیال دی دا مور به د خپل بچي دغه تنور ته وغورځوي صحابه وویل نه چېرته هم نشي نو وی الله رب العالمین خو د اویاو میندو نه هم زیاته مینه خپل بنده سره کوي الله رب العالمین به څنګه د خپل بنده هسې به څه ورته وغورځوي د یو مور دا
زړه نه کېږي چې هغه خپل بچي له دومره تکلیف ورکړي. نو الله سبحانه وتعالی خو د اویاو میندو نه زیاته مینه د خپل بنده سره کوي. هغه به څنګه هسې بې خپل بنده له سزا ورکړي، هسې بې څنګه په هغه باندې دنیا کې تکلیف کړي او په آخرت کې ورله تکلیف ورکړي. چېرته هم داسې نشي کېدلی. حدیث کې راځي د الله سبحانه وتعالی 100 رحمتونه دي او دنیا ته صرف یو رحمت نازل کړی دی. په دنیا کې چې یو حیوان د خپل بچی نه خپه اوچتي په هغه باندې شفقت کوي، دا د الله سبحانه وتعالی دغه یو رحم د وجې نه. یعنې په دنیا کې چې دا څومره رحمونه دي د میندو په اولاد باندې، د پلار په بچو باندې، د مشرانو کشرانو باندې، د حیوان د ټول رحمونه چې راجمع شي د الله سبحانه وتعالی یو رحمت نه جوړیږي. او دا یو کم 100 رحمتونه الله سبحانه وتعالی قیامت کې خاص کړي د خپل بندگانو لپاره. نن د الله د رحم د وجې نه موږ الله څومره رزقونه راکوي، څومره ښېګړې را سره کوي په دنیا کې، هر یو نعمت راله راکوي. دا د الله یو رحم دی. نو دا هغه یو کم 100 رحمتونو په باره کې د څه سوچه چې قیامت کې بیا الله سبحانه وتعالی خپلو بندګانو له دا یو کم 100 رحمتونه ورکړي. د دې وجې نه جنت کې څوک خفه کېږي نه. جنت کې د الله سبحانه وتعالی بس رحمت او رحمت دی. د خپل بنده له بس هر قسم مزې ورکوي. ما تشتهیه الانفس. انسان چې څه خوښي کوي دی په جنت کې دله بالکل اختیار دی. خو دنیا کې لږ غونته مشقت تېرول پکار دي، لږ غونته د خپل ځان نه د رحیم ذات رضا کول پکار دي. چې الله رب العالمین مونږ سره دومره مینه کوي، نو ولې مونږ په دنیا کې خپل الله سبحانه وتعالی خفه کوو؟ ولې داسې اعمال وکړو چې سبا د هغه رحیم ذات مخې ته ولاړ یو او شرمېږو؟ دې وجې نه ما عزتمندو د الله سبحانه وتعالی نومونه قرآن او حدیث نه ډک دی. کله کله دا ټول ځان ته یو لیکل پکار دی یا یو کتاب کې لوستل پکار، یو نوم ګور او پای کې سوچ کوه چې دا صفات زما د الله دي. زړه کې به دې نور پیدا شي. بیا چې عبادت کوې نو ته به وایې که زه په سترګو باندې خپل الله وینم. د الله سبحانه وتعالی د معرفت دغه طریقه ده. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې ان فی الدنیا لجنه، په دنیا کې یو جنت دی، من لم يدخلها لم يدخل جنة الاخره. کوم انسان چې دنیا کې داخل نشو نو هغه آخرت کې جنت ته نشي داخلېدلی. دا خبر هغه د ډېر جوړه خبره کړې ده چې ګورې په دنیا کې خپل رب وپېژنې. په دنیا کې جنت دا دی چې انسان خپل رب وپېژني او خپل رب سره تعلق پیدا شي. اما عزتمندو څلورم توحید، هغې ته توحید الحاکمیت وایي چې دا هم د توحید د عقیدې یو مضبوط رکن دی. توحید الحاکمیت دې ته وایي چې قانون ساز به صرف یو الله وي. اعتقاد وحدانیت الله تعالی بالتشریع. قانون حلال او حرام دا به صرف یو د الله او د الله د رسول کار وي. یو انسان به نشي نه رالګي، داغه دا اختیار نشته دی چې هغه راپاسي یو شی حلال او حرام کی. قانون دا الله سبحانه وتعالی را لېږلی دی او په هغې باندې به د مؤمنانو یقین وي، عقیده به وي، د هغې د نفاذ لپاره به کوشش کوي. نو په دې کې هم ډېرو خلکو افراط او تفرید کړی دی. بعضې خو دې سي چې د دې توحید د وجې نه لوړ شي خوارج، ټولو خلکو ته کافر وي. دا ټول خلک چې کوم دی نو د الله د قانون نه بغیر بل قانون له روان دي او پای باندې فیصلې کوي. نه، عوام الناس عام خلک په دې باندې کافر نه دي، بلکې مجرم هغه سړی دی چې دا شی جوړ کړی دی، په خلکو باندې راج کړی دی او خلک دې ته مجبوره کړي دي. نو حاکمیت دا به صرف یو د الله وي. دې کې بیا دوه قسمه خبرې، یو اداره او نظام چلول او بل قانون جوړول. لکه اوس مثلا یو مدرسه ده، په دې مدرسه کې استاد یو نظام جوړ کړي چې پلان کې ټایم باندې به راځي او پلان کې ټایم باندې څوک چې رانه شي دومره سزا به یې یو نظام جوړ کړي د دې ادارې د چلولو دپاره. دې ته امور د نظام وي. د نظام د چلولو دپاره دا دې باندې انسان نه ګناهګارېږي. دا د الله په شریعت کې مداخلت نه دی، دا صرف د نظام د چلولو دپاره. خو مهم څیز چې کوم دی نو هغه حلال او حرام. شریعت را لګېدلی دی، یو شی حلال کړی دی او ته رالګي قانون پاس کې چې دا شی حرام دی. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلكم. یقینا هغه کسان چې د الله او د الله د رسول په مقابل کې پولې جوړي، قانون جوړي، دا به الله ذلیله کړي لکه څنګه چې مخکینی خلک ذلیله کړي دي. پاکستان کې مخکې قانون پاس شو وی چې کم خاون راولګي او خپل ښځې سره
په زور باندې د هغې زړه نه جماو کړي نو دا به ریب حسابېږي. دا اوس د پاکستان قانون دی. دا اوس یو داسې څیز چې الله حلال کړی دی او دې رالږي حرام کوي. د الله په قانون کې په نظام کې ګوتې وي دا وړه خبره نه ده، ډېره غټه خبره ده. دا الله رب العالمین حلال شوي څیز به انسان حلال ګڼي او حرام شوي به حرام ګڼي. دا به زموږ ستاسو عقیده وي. بیا له خبره ده چې وسم نشته نشو نافظ کولی، نور عقیده به ساتو. الله سبحانه وتعالی زموږ د عقیدو اصلاح وکړي. الله رب العالمین زموږ عملونه صالح کړي. الله رب العالمین موږ له خیر توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.